بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى متكلم بها آمر وناه ومخبر. دے عبارت کی ماتن دا خبر ثابتی چې الله تعالی متکلم دے په صفت کلام سره، او دا الله صفت کلام یو صفت دے، او دا دې متعلقات پنځه دي چې د مامور سره تعلق راشي دي ته امر وای، او د منهی سره تعلق راشي دي ته نهی وای، او چې د مخبر عنه سره تعلق راشي دي ته خبر وای، او چې د منادا سره تعلق راشي دي ته ندا وای، او چې د مستفهم عنه سره تعلق راشي دي ته استفهام وای. نو الله تعالی خو متکلم دے په صفت کلام سره، خود دې سره سره امر هم دے، ناهی هم دے، مخبر هم دے، منادی هم دے، مستفهم هم دے. خدا سے ندا چې دا امر، ناهی، مخبر، مستفهم، منادی دا هم د خدای صفاتونه دي. نو پنځه او صفت کلام شپږ او ورسره و انور بیا به ټول څو شي؟ دیارلس صفات بشي. نه داسې نه ده هلکه، دا خو زمونږ مجبوري ده چې صفات هم خدای ته ثابت کړي دي. کنی کوشش دا کول پکار دي چې تعدد په قدماو کې را نشي. نو دلته د تعدد نه به ځان وساتو. دا پنځه به داسې ووایو چې دا کلام نه دی بلکې متعلقات ته کلام دي. لکه به پوه شي شیخ یو دی کلام، خو تعلق د یو چیز سره شي یو نومې دی، تعلق د بل چیز سره شي بل نومې دی، او که تعلق د بل چیز سره شي بل نومې دی. الکه لکه مثال تاسو ته ووایم، زید یو سړی دی. زید څومره سړي دي؟ یو دی که ګڼ دي؟ ګڼ دي. او د زید تعلق کله د سبق سره راشي نو طالب العلم دی، او ماسپخین کې تعلق د درس سره راشي، ماشومانو ته سبق وایي، نو تعلق د تعلیم سره راشي نو دی بیا مدرس دی. او که تعلق د دکان سره راشي نو دی دکاندار دی. او که تعلق د خپل ځمکې سره راشي چې پټی کړي نو بیا زمیندار دی. هلکه زید خو یو جزئی حقیقي دی، په دې کې خو تعدد نشته. تعدد چې دی دا په متعلقاتو کې دی. همدارنګې کلام د خدای صفت دی او دا یو جزئی حقیقي دی، دا یکی یو دی، متعلقات د دې جدا دي. هلکه دا کلام جنس او نوع نه ده چې دا لاندې د دې نه ټول افراد دي، بلکې کلام جزئی حقیقي دی، لاندې د دې نه متعلقات دي. هلکه اوس پې پوه شئ. والله تعالی، الله تعالی متکلم بها خبر کون کې دے په صفت کلام سره، آمر امر کون کې دے، وناه منع کون کې دے، ومخبر خبر ور کون کې دے. یعنی معنی دا دا چې انه دا کلام صفت واحدة یو صفت او تتکسر غنیږي بالنسبه للامر په نسبت سره امر تا، والنهي په نسبت سره نهي تا، والخبر په نسبت سره خبر تا، او په نسبت سره ندا او استفهام تا سره دام ور سره وای. به اختلاف تعلقات دا تکسر چې راځي دا په اختلاف د تعلقات سره راځي. کل علم والقدرت، لکه علم د خدای یو صفت دی او متعلقات جدا دي. علم کله متعلق شي د زید سره، کله د عمر سره، کله د بکر سره. علم خو یو دی کړ،
یا قدرت خداوندی د مختلفو اشخاص سره متعلق کیږي نو د دې غنو سره چې دا قدرت متعلق کیږي نو دې قدرت کې خو تعدد نه راځي په متعلقاتو کې تعدد راځي قدرت علی زیدین قدرت علی عمرن وسائر صفات یا نور صفات د خدای تعالی شو فإن كل منها ځکه هر یو د دې صفاتونه واحده قدیمه واحد دی او قدیم دی والتکسر والحدوث غنواله او حادثواله انما هو په تعلقات والاضافات دا خو په تعلقات او په اضافات کې دي لما د دې وجنا دا تعدد ولی په صفت کې نه راولي چې په متعلقات کې راولي دا ولی نه وایي چې خدای صفات دي لما د دې وجنا ان ذلك الیق بکمال التوحید ځکه د عدم تعدد لایق دی د کمال توحید سره د خدای د کمال یووالي سره دا مناسبه ده چې موږ صفاتو کې تعدد ختم کو او چې دا راوستم د چې ودي صفات د لشاعره وته دي دا خو مجبوری ده تیر بغیر خو کیږي نه بل ولانه لا دلیل علی تکسر کل منها فی نفسها بل دلیلم نشته په غنوالي د هر یو د دین په نفسها د بیزان په اعتبار سره ځان په اعتبار سره دا ټول خو متکسر نه دي کړه په دې دلیل نشته چې دا مستقل صفات ده بلکې مندرج تحت الکلام ده لکه به پوښ فإن قیل سره اعتراض ده قلنا سره د هغې جواب ده تاسې ماته لږ وګورئ چې اسان هم زه پوه کړم فإن قیل سره د اعتراض خلاصه دا ده چې دا کلام دا نوع ده او لاندې د دې نه جزئیات دي لکه کلمه چې نوع ده لاندې د دې نه اسم فعل حرف دي یا کلام کلی دی او دا لاندې چې د دې نه سدي امر نهي او خبر او استفهام او ندا دا جزئیات دي صحیح شو او کلی له وجود نشتا بغیر د جزئیاتونه کلی چې موجود دی دا په وجود د جزئیات موجود دی تاسو ویل دي چې کلی له وجود په خارج کې نشته دا ویل دي که نو کلام د سره شته نه چې د نو امر نهي او استفهام ده په کار ده چې دا مستقل صفتونه شي که لکه د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف کلمې ته وجود شته بغیر د اسم فعل حرف نه هلکه ما ته داسې کلمه وښیي چې نه اسم یو نه فعل یو نه حرف شته یا به زیدي یا به ضربی او یا به من او الهی لکه څنګه چې کلمه یو نوع ده یا یو جنس دی لاندې د دې نه انواع دي یا نوع ده لاندې د دې نه جزئیات دي او وجود جنس او نوع له نشته بغیر د جزئیات او د انواعو نه همدارنګې کلام له وجود نشته بغیر د چا نه د امر نهي او استفهام او خبر او ندا نه نو ته څنګه وایې چې دا تعلقات دا تعلقات نه دي دا خو مستقل وجودونه دي هلکه دا خو مستقل وجودونه دي کلام شته نه دا شی شته اصل شی خو دا دی هلکه دا اعتراض په دې بنا دی چې کلام یا جنس دی او یا نوع ده ګورئ فإن قیل که څوک اعتراض وکړي هذه د امر او نهي او خبر اقسام د کلام دي لا يعقل وجوده نه متصور کیږي وجود د کلام بدون یا بغیر د دې اقسامونه په یکون کلام متکسر شي په نفسها په نفسه کلام متکسر شي ګڼواله پکې راغی کنه پوه لکه انسان ګڼ دی ولې زید امر بکر دای جزئیات کلمه ګڼ ده اسم فعل حرف دای جزئیات تو کلام ګڼ دی لاندې دي جزئیات قلنا سره جواب کوي ما ته وګورئ خلاصه د جواب دالا ما تاسو ته ویلې
دارومدار د اعتراض په دی او چې دا کلام یا جنس دی یا نوا ده او دارومدار د جواب په دی دی چې کلام نه جنس دی او نه نوا ده کلی نه دی چې وجود د دې د جزئیات دی بلکې کلام جزئی حقیقی دی په خپل موجود دی زید جزئی حقیقی دی په خپل موجود دی چې شي کلام په خپل موجود دی وجود د امر او د نهي نه دی امر او نهي د تعلقات لکه زید د پخپل شته دی او درزی توپ او زمیدار توپ او طالب توپ او مدرس توپ دای متعلقات دا چې ګڼ شو دې سره زید نه ګڼي قلنا موږ جواب کوم ممنوع دا نه منو بل انما يسير بلکې ګرځي احد تلك الاقسام یو د دې اقسام عند تعلقات د تعلقات په وخت کې دا سيزونه پیدا کی وذلك فيما لا يزال او دا په لا یزال کې دي لا یزال دا معنا د ازل نه دا روسته دي دا پس کې دي لا یزال کې لام نه پیدا او یزالم نه پیدا او نه په نه پیدا داخل چې اثبات پیدا کوي یعنی دا په ازل کې نه دی فيما لا یزال دا په ازل کې نه دی دا حدوث په زمانہ کې دی دا تعلقات خو حادث دي کنه واما بالازل فلا انقسام اصلا او په ازل کې د سره انقسام نشته په ازل کې سره انقسام نشته ازل کې چې کلام د خدای صفت قدیمه دی هغه وخت کې صرف کلام امر نه دا شی بکې نو وذهب بعضهم بعض ملایانو بلا بلا خبره کړې ده هغه وی ذهاب کړي بعض عالمانو اله دې خبره ته انه دا کلام په ازل په ازل کې خبر ده ومرجع الكل الی او د دې نور سيزونو رجوع خبر ته کیږي وای په ازل کې کلام صرف خبر ده دا امر نه استفهام ندا د دې ټول رجوع خبر ته کیږي خبر کې ورنه نه بس ځکه حاصل د امر اخبار ده د استحقاق د ثواب نه په پیل او عقاب په ترک والنهي او حاصل د نهي علی العکس عکس ده چې اخبار ورکې د استحقاق د عقاب نه په پیل او استحقاق د ثواب نه په ترک او حاصل د استخبار یعنی د استفهام خبر ده د طلب د اعلام نه د طلب د خبرداري نه او حاصل د ندا خبر ده د طلب د اجابت نه الکه په پوښ خورود دا خبره مردود ده چې چا دا استفهام امر نهي دا چې چا په خبر کې ورننويستي دي دا خنه دي کړی ولی ګوري ورود دا خبره موجوده بان نعلم چې مونږ پیژنو اختلاف د دې معناګانو چې امر بیل شه ده نه بیل شه ده خبر بیل شه ده او استفهام بیل شه به ضروره بیل بداها او کتوا چې یو بل مستلزم ده و استلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد او استلزام د بعض نه ثابتي اتحاد یو مستلزم ده بل لره دینه دا نه معلومیږي چې اتحاد پکې را یلکه اپختانه وای سورس پیدلې و مل ده چې تسبیح سورس په انوال تبلی ومي نو د دې خدا معنا دا یو مستلزم ده بل مستلزم ده بل د دې معنا خدا نه چې سورس په بعینه له و ده له بعینه سورس په یا زید او امر سره مرګری دي سره جدا کیږي نو زید مستلزم ده امر له امر دې معنا دا چې یو ده کدو دي الکه دا څه په پوهې کې په پوهې دا د سیده لکه کاپیه کې تاسو ویلې دي چې زجاج مفعول مطلق نه مانی په دغه کې دا مفعول فيه په مفعول مطلق کې داخلي خلافا للزجاج تاسو ویلې دي که الکه په پوهې کې په پوهې فإن قيل سره اعتراض ده قلنا سره د هغه جواب ده خلاصه د اعتراض ده یلکا امر ده خدای په کلام یو قسم امر ده او بل قسم څه ده نه ده او بل خبر ده یلکا امر شته ده خدای
او مامور نشته دا خو صفحه ده کنه څوک شته نه او زه چغې وهمه چې اوبه راوړه نو دا قمقلتوب نه دی څوک شته نه خلک خو حدیث دي مخلوق او خدای چغې وایي چې اقیم الصلاة چاته وایي قیم الصلاة چاته وایي چې ولا تقربوا الزنا څوک شته نه منهي نشته چې څوک منع کوي ولا تقربوا الزنا دلته څوک شته نه دا ځای خالي دی او زه وایم هلکه طالبان ورانه مه کوئ او د بار نه سړی راشي وایي دا څه لیونی دی څوک شته نه دی وایي ورانه مه کوئ هلکه به پوه شئ او بل دا دی چې ته خبر ورکې په طریقې د ماضي سره او څوک شته نه نو دا دروغ دي دا څه دي تبت یدا ابو لهب تبت یدا ابي لهب وتب هلاک شوي دي لاسونه د ابو لهب وتب او هلاک دي ماضي په طریقې سره وایي او ابو لهب شته نه ته وایي لاسونه هلاک شوي دا خو دروغ شو هلکه په قسم سره خلاص شه که خلاص نه شه ته وایي چې امر او نهي او خبر دا متعلقات د کلام دي نو امر بغیر د مامور نه او نهي بغیر د منهي نه دا صفحه ده بېوقفتیا ده او اخبار د مخبر عنه نه په زمانه ماضي کې بغیر د وجود د مخبر عنه نشته او ته خبر ورکړې چې داسې کار یې کړی دی ان الذين کسان کفروا چې کفر یې کړی دی او سره کافر شته نه او ته وایي چې کفر یې کړی دی لکه به پوه شي کې به پوه تاسو یقین وکړئ چې دغه اعتراضات ملحدین کوي منګه تاسو خو چاته مخالفین نه دي لیدلي ډېره ارامه زندګي م ده څوک را باندې اعتراض نه کوي او د عوامو ته خو چې څه وایي بس هغه بس خاندي درته او مولا چې طالبانو له څه وایي که نه و ډېر ښایسته سبق دې راته وویلې هغه به ورته ټوله ورځ دروغ ویلي او دی وایي پلانکې مولوي صاحب ډېر ښایسته سبق وایي ماشاءالله طالبان خو همداسې دي مخالفت نه کوي که نه تاسې پرې پوه شئ نو چې دا داسې خلک درته ناست دي چې یو د یوې نظریې بل د بلې نظریې بل د بلې نظریې بل د ته دا سبق وایي او هغه در باندې اعتراض کوي بیا سړی پوه شي او دې کې تکړه شي که نه نه دا خو دا ملحدین دي هغوی اعتراضات دا اعتراضات هغوی کوي چې خدای تاسو وایي چې خدای امر کوي او د خدای امر چې کوم دی دا کلام دی او د خدای کلام قدیم دی او مامور نشته خدای امر کوي چې اقیم الصلاة دا څنګه چل شي بیا به یو دوه خطا شي تاسو یقین وکړئ چې داسې قصه ده دا مفتی منیر شاکر چې کوم دی که نه د ده بعضې خبرې ښې نه دي ښې دي که ښې نه دي ته چې اورېدلې دي او زه درته یوه خبره وکړم چې هغه بعضې کومې خبرې کړي چا جواب نه دی ورکړی ورکړی دی قسم کې ورکړی چا جواب ورکړی لکه چا جواب ورکړی لکه ایوه خبره چې کړې ده چې لا اله الا الله ووایه محمد لا اله الا محمد رسول الله دا نشته قرآن او حدیث کې دې جواب چا ورکړی دی تاسو قمقل یې نه پوهېږئ ما په دې خبرو نه پوهېږم منګه وایي دا خبره غلطه کړې ده خو ما ډېرو مریانو جوابونه واورېده هلته ورسره لیکلي که نه چې مفتي منیر شاکر د کافر بچي ته زبردست جواب او ما په ډېر شوق سره اورېدلی چې زه به څه زده کړم چې ده به څه جواب ورکړي ما څه به څه زده شي او خدای دې بېخوباسه خدای دې کافره په سترګو ړوند کا ته څنګه له محمد رسول الله ته څنګه نه مني لا اله الا الله ته څنګه نه مني دا جواب شم دا جواب شم دا قسم په خدای چې
او څوک داسې جواب ورکوي ته کافر یې ته ملحد یې که نرې ما سره مخامخ شه او د قیامت تر سبا پورې به هم را سره مخامخ نشي او نور وایي نارې تکبیر مفتي منیر مردباد دا جواب شو اوس هسې موږ او تاسو بله که نه داسې عقل دی خپل بجلیګر خبره دی که بوز دی که عقل دی پکې بجلیګر به ولې سرونو پورې هم کاڼي تړلي دي تاسې پرې پوه شئ اصل خبره دا ده ابو جهل ته نبی علیه السلام سره څنګه دشمن و که نبی علیه السلام به جواب مدلل جواب منیر شاکر که ښه دی که بد دی موږ یې څه کوو خو جواب به څنګه ورکې مدلل دا خو خلک اوري که اوس تاسو نه زه تپوس کوم تاسو خو ګورئ که نه زه خو دې څیزونو سره ډېر بلد نه یم او نه را سره ټایم شته خو په دې میډیا باندې د منیر شاکر پلویان ډېر دی او مینوال محبت کوونکي او که زمونږ د دې مریانو ډېر دي قسم په خدای چې دا انصاف خبره دا ده که سبا له منیر شاکر وټونو ته ودرېده نو 6 سیټونه ګټي لکه د عمران خان مولوي صاحب والله چې 6 درته وګټي لکه عمران خان مولوي صاحب 6 ګټلي وو که نه لکه نر او داسې ملایانې ورته ودرولې وې چې والله چې د هغې ته چې کتل شیرګل محتمم صاحب چې کوم دی مولانا قاسم صاحب داسې ښایسته سړی په مریانو کې شته چې هسې په دې کتو باندې هندو مسلمانېږي هغه خلکو مسترد که عمران خان مولوي صاحب یې راخواښ که ځکه خو محبت کوونکي شته که او زمونږ شک دی مونږ وایي د عمران خان مولوي صاحب بزرګ نه چې دومره ورپسې خلک روان دي کېدای شي پټ بزرګي ګیره خریو بزرګي سړي شک پیدا شي که چې خدایه دا دومره خلک ورپسې څنګه روان دي تاسې پرې پوه شئ نه دا منیر شاکر مولوي صاحب هم همدقه شان دی تاسو یقین وکئ وجه دا ده چې موږ او تاسو خو چې څوک ورکړي چې خدای دې سترګې ړوند کړه او پلان کې دی او قیامت در سبا پورې را نه شي او که نرې راشه موږ ته خو دا خبرې ډېره مزه راکړي او موږ وایو بس دا د نر بچی دی سمې خبرې وکړي موږ ته خوند راکوي که نه موږ ته خو خوند راکړه ځکه زموږ د نظریې ملګري ورته جواب ورکړه اگر چوتې بوتې ویلې خو موږ خوشحاله شو او هغه نور خلک سیلبینان چې دی خو دا نه مني که نه دا د سکول او د کالج هلکان دا د نوي تعلیم عصري تعلیم والا خلک هغه ډېر د بلا بچي دی هغه خو هر څه تلي که نه هغه دې له ګوري که نه ځکه محبت کوونکي ډېر دي تاسو یقین وکئ چې دا زمونږ په دې مریانو کې د علمي کلام ماهرین نشته د فلسفې ماهرین پکې نشته او بس لکیر کې فقیر بس د بل چا کتاب وګوري او بیا وایي دا پلان کې متکلم اسلام دی نو خبره دا ده چې جواب نشي ورکولی هېڅ چا جواب نه دی ورکړی خبره غلطه ده خو چا جواب نه دی ورکړی هسې تاسې د انصاف په ترازو کې د زما خبرې ته وګورئ یو بل ملا دی جاوید غامدي جاوید غامدي نوم هم اورېدلی دی د نوې رڼا سړی دی هغه هم په اسلام باندې اعتراضات کې ډېر د اسلام مسلمات نه مني ځکه چې د عقل خلاف دي هغه هم د اعتزال نظریه ده هلکه پرې پوه شئ په خدای چې ما د هغه کالمونه کتلي دي کالمونه چې داسې جوور تللی دی که نه چې ما ته خو په دلته په زمونږ په دې ملیانو کې داسې سړی نه دی معلوم چې د دې جواب ورکړي داسې جوور ملا ما ته نه دی معلوم تاسو ته پرې پوه شئ داسې جواب ورکړي هلکه ګړۍ له مه ګوره محتمم صاحب سره د چا کار نشته محتمم صاحب سره نه به څوک ووایي چې ټیم دې ډېر واخیست د مدرسینو خبرې صحیح ده د ګورئ پاین قیل کسو کې اعتراض کی الامر والنهی امر او نهی بلا مامور بغیر د مامور نه ومنهی نه بغیر د منهی نه صفحن دا خو بیا عقلی ده وعبسن عبس کار د مامور نشته ته امر کې والاخبار په الازل به طریق الماضی او خبر ورکول په ازل کې په طریقې د ماضی سره په ماضی په طریقې سره کذب محض دا کذب محض ده یجب تنزیه الله تعالی نو واجب د تنزیه صفای د الله تعالی دا غینا خدای صفای ته واجب ده امر کوي او مامور نشته وای امر د کلام متعلق دی نه الکه په اعتراض پوښتنه
قلنا سره جواب کوي. خلاصه د جواب دا دی الکانو، خلاصه د جواب دا ده چې دوه رائے دي. یو خدای چې امر نهي خبر استفهام او ندا په ازل کې نشته، دا وروسته پیدا شو. چې منادا پیدا شو، ندا پیدا شو، چې مستفهمان هو پیدا شو نو استفهام پیدا شو، مخبران هو پیدا شو نو خبر پیدا شو، او چې مامور پیدا شو امر پیدا شو، چې منهي پیدا شو نهي پیدا شو. نو کلام قدیم او د متعلقات یاد بیا خو اعتراض نشته کنه چې امر بغیر د مامور نه دی، بیا خدای اعتراض نشته. امر نشته نو مامور چې نشته کنه. الکه په پوښي ګورئ قلنا من جواب کوي ان لم نجعل كلامه بلا ازل، کله خدای کلام په ازل کې مونږه امر او نهي ونه ګرځو خبر پلاش کله بیا خو هیڅ اعتراض نشته. الکه په پوښي او کچرتا دا امر او نهي مونږه په ازل کې وګرځو چې دا قدیم دي نو ازل کې خو مامور او منهي نشته. نو بیا مونږه سوایو، بیا داسې وایو چې مامور وجود دوه قسمه دی، یو وجود پر خارج دی او یو وجود په علم الامر دی. مامور خو خارج کې نشته ټیک ده، خو په علم الامر خو شته کنه. او د امر د پاره د مامور دومره وجود او د نهي د پاره د منهي دومره وجود او د خبر د پاره د مخبرانه دومره وجود هم کافي دی چې په علم الامر. خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ. لکه مولا نصر الدین قصه مې تاسو ته کړې وکړه، هغه وعده نه وکړي او بس سار مانځنه وروسته په جومات کې ناسو مراقبه به کوله. نو دې زړه کې وایي یو سړی ورته وایي زما دا شیشې دي، پخوا به دا د لاټین شیشې کاټن به ترې ډک او دا به یو ځای نه بل ځای ته چا ورته دا شیشې راته دې بخشو پورې ویسه 10 روپۍ به درکړم کرایي باندې، ورته ډېره ښه ده. بس دې ډېر لاره باندې روان دی او سوچ کوي. تاسو پرې پوه شئ. او سوچ کې دی وایي چې وعده وکړمه او بس کال بعد مې زوی وشي او 15 کاله کې دا زوی لږ را بوتکی شي درمیانه شي او زه جومات کې ناست یم او مراقبه کوم سر مې ټیټ نیولی او دا زوی مې راشي راته وایي بابا زر راشه چې تیار دی. نو زه به ورته داسې لاس کړمه چې غاړه راکړه، چې لاس یې داسې که نه شیشې ته ټولې پرېوتې ماتې شي. نو سړي ورته د شیشو تاوان راکړه، شیشې دې ولې ماتې کړې، تا خو لاس داسې کړه. دی ورته د خدای کمبخته ما له تاوان راته خو زما ټوله بادشاهي خرابه کړه. هلکه پرې پوه شئ. نو دا ګورئ وجود په علم الامر شو. هلکه پرې پوه شئ. نو د خدای په علم کې خو مامور شته کنه، اگر چې په خارج کې نشته. ګورئ وان جعله که امر منګه ازل کې وګرځو نو امر به په ازل کې د ایجاب د واجبولو د تحصیل د مامور به د په وخت د وجود د مامور کې وسیرورت او بګرځیدل د کې اهل د تحصیل چې دی اهل د تحصیل لدی نو فیکفا اکتفا کیږي وجود المامور، وجود د مامور په علم الامر، په علم د امر کې. الکه په پوه شئ. کما اذا قدر الرجل ابنا له، لکه سړی پرس کې زوی د په امر ورته وکي بیا ان يفعل کذا چې دا کار دی وکي بعد الوجود پس د وجود نه. والاخبار پر نسبت سره ازل تا لا تتصف نه متصف کیږي بشیء من الازمنه، په هیڅ شي د ازمنه او اذا ماضی ولا مستقبل ولا حال، ځکه ماضی او مستقبل او حال خو نشته په نسبت سره الله تعالی ته. تاسو ویلي ولا اجري علی زمانن لتنزیه یعنی زمان، ځکه خدای پاک ته د زمان نه. کما ان علمه ازلی، لکه علم د چې ازلی دی. لا يتغير بتغير الازمان، نه متغیر کیږي په څه سره؟ تغیر د ازمان سره. نو د خدای کلام خو قدیم دی او قران هم د خدای کلام دی. نو اوس دې وای ولما سر هر کله چې تصریح په ازلیت د کلام چې کلام ازلی دی حاول قصد وکړ تنبیه د تنبیه علی په دې خبره چې ان القران اذن قران همدارنګه قد یطلق کله اطلاق کیږي علی هذا الكلام النفسي، په دې کلام نفسي قدیم باندې
کما یطلق لکه څنګه چې اطلاق کیږي په هغه نظم چې مطلوب تلاوت شوی دی او حادث ته په قاله بس دی. سبا ډېره ژوره خبره ده، ګورئ چوټي ونه کوئ.